علامه ذهبي رحمه الله دا یو ډیر غټ محدث تیر شوی دی. د بخپل کتاب الکبائر کې د موسی علیه السلام یو ډیر زیاته عجیبه واقعه را نقل کړې ده. فرمایي چې موسی علیه السلام یو پیره ناسو او یو زنانه راله د موسی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوله او ویل چې د الله تعالی کلیمه، اے د الله تعالی پیغمبره، زما لپاره د الله تعالی نه بخښنه وغواړه، یو ګناه رانه شوې د توبه وباسمه، خو زما لپاره الله تعالی ته سوال وکړه چې الله رب العزت زما د توبه هم قبوله کړي او الله رب العزت زما نه د کومه ګناه چې شوې د الله رب العزت ما ته معافي وکړي. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې داسې څه قسمه ګناه ستا نه شوې ده چې د الله رب العزت نه زه ستا لپاره بخښنه وغواړم، داسې څه قسمه ګناه ده چې ته توبه وباسي. نو دې زنانه ورته وویل چې د الله تعالی پیغمبره، زما نه ګناه شوې ده، ډېره زیاته عظیمه ګناه ده، او هغه دا ده چې ما زنا کړې ده، بدفعلي مې کړې ده، او چې کله مې زنا وکړه ده او د هغې په وجه باندې زه حامله شومه، نو چې کله زما ماشوم پیدا شو نو هغه ماشوم ما قتل کړلو. یو طرف ته زنا دا ډېره زیاته غټه ګناه ده، او زنا چې ده دا ګناه کبیره ده، یو طرف ته مې دغه ګناه وکړه ده، او بل طرف ته خپل ماشوم دا ما په خپلو لاسو باندې قتل کړلو. نو دا دوه ګناهونه رانه شوي دي، ډېره زیاته پریشانه یم او ډېره زیاته خفه یم. تاله راغلی یم چې تو الله رب العزت ته زما دپاره سفارش وکړي چې الله رب العزتو زما د توبه هم قبوله کړي او الله رب العزت ما معاف کړي. موسی علیه السلام چې کله دا واورېدل ډېر زیات غوسه شو. دا ښځه دا د خپل دربار نه وشړله چې پاسه زما د دربار نه بارو اوس هسې نو چېرته ستا په وجه باندې په موږ باندې عذاب را نه شي. لکه نن سبا په معاشره کې څوک مونځ نه کوي یا دغه شان څوک څه غلط کار کوي، نو خلک ورته وایي هلکه دا غلط کار مه کوه، هسې نو چېرته ستا په وجه باندې په موږ باندې که کاڼو باران ونه شي یا ستا په وجه باندې په موږ باندې څه عذاب را نه شي یا بارانونه نه کېږي یا زلزله شي، نو خلک وایي پلانکی کس دا غلط کار کوي دا ځکه باران نه کېږي. نو بهرحال موسی علیه السلام دغه زنانه دا د خپل مجلس نه وشړله چې ځه او تا دا ګناه کړی داسې نو چېرته ستا په وجه باندې په موږ باندې عذاب را نه شي. الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې لاړ شه او موسی علیه السلام ته ووایه چې موسی دا ښځه خو راغلې وه او باوجود د دې نه چې دا د توبې په نیت باندې راغلې وه او تا دا د خپل دربار نه وشړله، تا ته پته ده چې د دې ښځې چې دا کومه ګناه کړې وه د دې نه هم زیاته عظیمه ګناه شته. موسی علیه السلام وفرمایل چې یا الله د دې نه به هم عظیمه ګناه وي، زنا د دې نه هم غټه ګناه شته. الله رب العزت ورته وفرمایل چې او موسی په قصدن سره مونځ پرېښودل له هغه د دې نه زیاته غټه ګناه ده. چې کم یو انسان په قصدن سره مونځ پرېږدي نه کوي هغه د دې نه زیاته غټه ګناه ده. نو مونځ پرېښودل دا د قتل نه، دا د زنا نه د دې نه ډېره زیاته غټه ګناه ده، په قصدن سره مونځ پرېښودلو. په دې وجه باندې نبي علیه السلام فرمایي چې د اسلام او د کفر په منځ کې فرق کوونکی څیز چې دی دا مونځ دی. نو مونځ دا په هېڅ حالات کې پرېښودلو نه دي پکارو.